اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانوم ډاکټر نظام دی او زه په قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشهره میډیکل کالج کې اسسټنټ پروفیسر یم او دا نننۍ ویډیو زموږ د پبلک هیلث اویرنس حوالې سره ده. شوګر څه شی دی؟ شوګر زموږ د جسم هر یو حصہ متاثر کولی شي. شوګر زموږ سترګې ړندولی شي. شوګر زموږ په زړه باندې اثرات کوي. شوګر زموږ په ګردو باندې اثرات کولی شي. شوګر زموږ ګردې فیل کولی شي. شوګر زموږ د جسم هر یو حصہ چې کوم ده د خپل ضد لاندې راوستی شي او ایون شوګر زموږ د خپو د ګوتو د کټ کېدو باعث کېدی شي او ایون د دې د لاسه د شوګر مریض مړ کېدی هم شي. او د عالمي د صحت تنظیم د ریسرچ مطابق دی وخت کې په دنیا کې هر دویم کس د شوګر مریض دی خو هغه ته دا پته نشته دی چې شوګر ورته شته او که نه. او یو ډیره د حیرانتیا خبره دا ده چې هر شپږ سکنډه بعد د شوګر یو مریض د شوګر د مرض د لاسه مري. پاکستان هم په دغه ملکونو کې شمار دی چې پکې د شوګر د مریضانو تعداد ډیر زیات دی. نو د شوګر نه د بچ کېدو دپاره د دوو شیزونو ډیر انتهایی ضرورت دی چې په هغې کې یو علم دی او یو عمل دی. علم د هر هغه څیز په باره کې تاسو ته پکار دی چې کوم ستاسو د شوګر د زیاتېدو باعث کېدی شي. په شوګر کې د شوګر مریض ته دا څیزونه پکار دي چې کم څیز نه پرهیز پکار دی، کم څیز ماله خوړل پکار دی او دې سره په خپل روزمره ژوند کې د ایکسرسایز دپاره ټایم وباسئ او کم از کم نیمه ګنټه ایکسرسایز لازم په ورځ کې د خپل ځان دپاره کیدئ. ورسره خپل ډاکټر سره رابطې وساتئ او کومه دوایي چې تاسو ته ډاکټر ولیکي که په هغې کې انسولین وي که په هغې کې ټابلیټس وي یا په هغې کې نور څونه میډیسن وي هغه خپل ریګولرلی استعمالوئ، په هغې کې ناغه مه کوئ او د ډاکټر نه د هر هغه څیز په باره کې معلومات کولی شي کوم څیزونه چې تاسو ته نقصان در کولی شي. ګرانو ملګرو، که چېرې تاسو تعلیم وي نو د شوګر په باره کې یا د شوګر د ایجوکیشن په باره کې د هغې د کونسلینګ په باره کې په انټرنیټ باندې خپل معلومات حاصلولی شئ، د کتاب نه خپل معلومات حاصلولی شئ او یا که چېرې تاسو سره نږدې د شوګر ډاکټر وي نو هغه سره ملاقات وکړئ او د هغه سره د معاینې په دوران کې د هغه نه دا ټول معلومات وکړئ چې آیا شوګر کې کوم څیزونه تاسو له خوړل پکار دي، کوم څیزونه تاسو له پرهیز پکار دی. ګرانو ملګرو، امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. په نیکسټ ویډیو کې به ملاقات کیږي. د الله په امان.